ګرانو کتونکو زه واحد خان تاجک یم او د باجبر حالات ستاسو په وړاندې دي چې زخمی ماحول دی. یو خوا قدرت ورته غوسه دی، قهر دی، ورته بل خوا ورته انسانان هم قهر دي. نو قدرت هم رایساری او انسانان هم رایساری. په زرګونو خلک چې دي نو هغه بې کوره دي او دارنګې کورونه د خلکو وران شو، خلک شهیدان شو، سیلابونه راغلل، هغې ډېر زیات نقصان چې کوم ده نو هغه وکړلو. او په دې ټول هر څه کې د باجوړ خلک هم، د باجوړ نه بهر خلک هم د باجوړ له خلکو سره ولاړ دي، مرستې ورسره کوي او تعاون ورسره کوي. خپل د جیب روپۍ راخلي او په دغه متاثرینو باندې تقسیموي، ویشي پې او دا کوشش کوي چې بس کومه سخته ده چې په دې سخته کې ورسره شریک شي. نو زمونږ د میډیا د غړو خو همدا ذمهداري ده چې داسې خلک چې هغه د باجوړ د ولس سره ودرېږي، سخته کې ورسره شریک کېږي، غمرازي ورسره کوي. نو چې د هغې خلکو که نور څه موږ نشو کولی نو چې ستاینه یې ضرور وکړو او د هغې حوصله افزایي وشي. دا نن زه په قذافي کې په پي ایس او پمپ کې ولاړ یم او دلته د خیبر پښتونخوا پټرولیم اسوسییشنز لخوا چې کوم دنو غړي راغلي دي، د خیبر پښتونخوا پټرولیم اسوسییشن صوبایي مشران او د ملکان ډویژن صدر میا علي جان صاحب، د باجوړ صدر سلیمان حاجي صاحب، داسې دا نور دا د پمپونو خلق دي. دوی د خپل جیبه روپۍ راخیستلي دي او ښې ډېر شی داسې نه چې لګې لکونه روپۍ دي او دا د باجوړ په متاثرینو کې دوی چې د نو تقسیم کړلې. نو په دغې حوالې سره ورسره خبرې اترې کوو. میا صاحب ستاسو ډېره مننه. اول خو راته دا ووایئ، مخکې ما کتل بونیر کې هم ستاسو داسې قسم اکټیویټیز وشوله، دا څه قسمه تاسو فنډ رایزنګ کړی دی او څه چاته څونه روپۍ میلاو شوې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وایي صاحب ډېره مهرباني ستاسو د باجوړ نیوز والا، د باجوړ عوامو چې تاسو په دې شارټ ټایم کې راغله، موږ هم وخت راکړو. زمونږ جی په غونډ کې پی کې زمونږ صدر صاحب ګلنواز صاحب او زمونږ جی ایس بیزاد خان هغې په ګروپ کې وینا وکړه چې یاره داسې په ملکن ډویژن کې سیلاب راغلی دی، حالات ډېر ګډوډ دي او تاسو باقاعده چانده وکړئ، صرف پټرول پمپونو والا ته یو میسج یو درخواست ورکړو. نو زمونږ هغه خپل یو ګروپ دی د کې پی کې په سر باندې، بیا د ډسټرکټ په سر باندې، بیا د ډویژن په سر باندې. نو زمونږ هغې مرګرو ډونیشن وکړو، ډېر کافي ډونیشن. اوسه پورې زه ستاسو په پیج راولم چې اوسه پورې زموږ 5 میلیون موږ په بونیر کې ورکړې ټوټل یې اوسه پورې، په اپر سوات کې ورکړې، په لوړ سوات کې ورکړې. زما صدر محترم دلته په باجوړ کې ورکړلې وي. نن موږ باجوړ ته رالو، کم از کم 25 خاندانو ته موږ نن هم ډونیشن ورکو او دا موږ ته صرف واحد یو پټرول پمپ والا راکړي. او تاسو چې ګورئ چې زموږ په کې پی کې داسې چرته ایمرجنسي حالات راځي یا سخت راځي، زما پټرول پمپ والا د عوامو سره اوږه پوږه ولاړي چې داسې اوسه پورې داسې یو حرکات هم نه دي شوي چې زما پټرول پمپ والا ترې په سیډي. که تاسو هغه له زلزلې په شکل کې وګورئ، که تاسو له سیلاب په شکل کې وګورئ، که تاسو د دهشتګردۍ په شکل کې وګورئ. زه ستاسو په پیج راولم چې زما پټرول پمپ والا خصوصي یا په باجوړ کې یا زموږ په دیر کې خپلې چې زموږ په دې باجوړ کې یا په نور ځایونو کې اپریشن خپل په پټرول پمپ کې ورته کمرې به خالي کولې او د عوامو له به ځایګۍ ورکاو. نو خبرې مقصد مې دا دی وایي صاحب چې زما پټرول پمپ والا د عوامو سره ولاړ دی، ولاړ به یي انشاءالله تعالی دی وي. او په هر غم کې به منګه چې په ملکن ډویژن کې څه مسله راځي، په هر غم کې به منګه د عوامو سره ولاړ یي. دا اوس چې نن دلته باجوړ کې تاسو 15 خاندانونو ته کم څه ورکړل، دا راسره لږ ووایئ چې پی خاندان څه میلاو شو دي ته؟ وایي صاحب زمونږ د دې نه مخکې یو 10-15 ورځې مخکې زمونږ سلیمان حاجي صاحب د باجوړ ډسټرکټ باجوړ صدر دی، هغه هم ویډیو راغلی و، هغې مخکې هم تقریبا 6-7 लाख روپۍ ورکړلې وي. نن هم دې صدر صاحب ته موږ ویلي 25 خاندان یې موږ له راکړي دي. نن هم موږ دې له ښه کافي پیکیج ورکو، نور به هم پیکیج ورکو. زمونږ لا کوشش ختم شوی نه دی. زمونږ پټرول پمپونو والا چې څو پورې زمونږ په علاقه کې یا زمونږ په ډسټرکټ کې صدري هغه چې موږ ته څه حکم کوي موږ به هغه شان کوو. نن موږ ښه کافي ډونیشن د 25 خاندانو سره وکړو. جي صحیح ده. ډېر شی خلک په دې باجوړ کې هم شته چې شتمن دي، باجوړ نه بهر هم شته، خو د باجوړ چې خبره کوو په زړه خدای نه دی ورکړی. نو هغې ته څه وایي؟ یاره جي بس زمونږ خو د عوامو وي او موږ چې دا تاسو څه نه پټرول پمپ دا د عوامو په سر چلیږي او موږ چېرې دا عوام موږ له راکوي اوس وله موږ ورکو. دا زموږ د پټرول پمپونو والا خیالات دي جي چې ولې تاسو ګورئ چې موټر سایکل والا راشي موږ سره 100 روپو تیل اچوي،
نو په هغې کې زموږ 1 روپۍ 2 روپۍ ګټئ په هغې ټیم کې دی اوس موږ لو اوس په دې باندې حالات راغلي او زما د صدر صاحب زما د KPK صدر صاحب د GS زما د پېټرول پمپونو والا دا خواهش دی چې اوس موږ ورکو کولا ظلم کولا کړې ورکو صرف ډیمانډ کول دي او چې ډیمانډ یې وکړي. مننه ستاسو شکریه او ستاسو مننه کوو چې راغلی د باجوړ له خلکو سره دا دویم اکټیویټي شوه ستاسو چې په سخته کې ورسره ودرېدلی. حاجي صاحب ستاسو هم ډېره مننه. دا راته ووایئ چې دا تېر ځل څومره خلکو ته ستاسو لخوا دغه قسمه امداد وشو دا نن څومره وشو او مخکې څه ارادې لرئ؟ مننه وایي صاحب ستاسو ډېره شکریه. صدر صاحب په تفصیل سره خبره وکړه. منګه قلاري ګناه وختي مادیو ته یو دغه ورکو چې صدر صاحب په نوټس کې مې دا خبره راوستې چې دا به زمونږ د صوبایي چیرمن صاحب بالکل کینی دا به ورسره دا خبره کوي چې چیرمن صاحب مخکې د سیلاب زدګانو دپاره چې هر څونه منډې او ستړي کړي دي اوس به رالګي د باجوړ چې دا کم د دغه متاثرین دي د اپریشن د دې دپاره نو خصوصي مې د صدر صاحب نه دا خواست دی چې دا به زموږ د صوبایي چیرمن سره کینی او هغوی په نوټس کې به دا راولي چې اوس به د دې نه پس تاسو د باجوړ د اپریشن متاثرینو لپاره چانده راجمع کوئ ځکه چې هغې غریبانان څوک راغلي په خیمو کې اوسېږي ستاسو په علم کې ده څوک په سکولونو کې راغلي دي چاته رزق نه میلاویږي زموږ خیراتي تنظیمونه لګیا دي په مختلف غریبانان نور پسې را روان دي دغه دی تاسو ته پته ده نو زموږ خیراتي تنظیمونه لګیا دي هغې دغه کوي نور د حکومت نه به هغه ګیلې قیسې نه کوو هغه شیز خو ستاسو په علم کې دی چې هغه شیز څومره بدل روان دی وران دی هر سړی صرف د خپل جب په نظر کې دی چې زما جب ډک شي نور د خدای پاک چې چا څه کېږي هغه به کېږي نو صدر صاحب نه خصوصا بیا هم دا درخواست دی چې تاسو به د صوبایي چیرمن سره ګلنواز صاحب سره کینئ او خصوصي به د باجوړ د معمول د متاثرینو لپاره د چاندي څنګه چې د دې سیلاب زدګانو لپاره میسج کړو او زمونږ پېټرول پمپونه دی چا هم په دې کې رسته شوي نه دي نو انشاءالله زما دا امید دی چې زمونږ پېټرول پمپونه به په راتلونکي ټیم کې نور هم لاس امداد چې څومره کېدای شو دوی نه مې چې کوم تپوس وکړو تاسو نه هغه دی تاسو خو لګیا یې مونږ هر څه یو په ګراونډ باندې خو باجوړ داسې نه دی چې ټول خلک جو د غربت ښکاري ډېر مالداره خلک کرپتیان بلکې کرپتیان پکې شته چې کوم شتمن خلک دی هغوی ته څه پیغام ورکوئ خاص د باجوړ خلک؟ یاره جی د شتمنو خلکو نه خاص کر په باجوړ کې چې دلته کوم اوسېږي بهرحال هغې غریبانان خو زمونږ او ستاسو په شان متاثره دي خو زمونږ وروڼه چې کوم په پینډۍ لاهور د ملک په مختلفو سیمو کې ښه روزګارونه کوي هغې ته مې ستاسو د دې شیشې په وینا په وساست باندې دا وینا ده چې مهرباني وکړئ په موږ په باجوړ سخت وخت راغلی پښتانه خو د دغه سخت دور نه تېرېږي نه یقین مې نه کېږي خو بهرحال اوس چې کوم سخت وخت دی نو د الله په خاطر دې ته وګورئ بعضې شیزونه داسې دي سړي نه په فضولیاتو کې بعضې پیسې لګي که هغه موږ دې متاثرینو ته راواړو په دې ټایم کې نو انشاءالله تعالی چې د دې څه ناڅه چوله به پرې بله شي. مننه. ګرانو کتونکو دا میالي جان صاحب او سلیمان حاجي صاحب چې خبرې اترې راسره وکړلې دا پېټرول پمپ اسوسییشن چې کوم دی د هغې غړي دي او دارنګې د سیلاب متاثرینو سره هم لګیا دي مرستې کوي او د باجوړ له متاثرینو سره دا دویم ځل دی او دا ویل چې دا دویم ځل نه بلکې دریم څلورم پنځم او دا سلسله به روانې خو زه به دا دعا کوم چې الله وکړي چې سلسله زر ختمه شي دا خلک خپل کور ته واپس شي دغه ځکه چې ستونزه خلک ډېر زیات پریشانه کړي دي په ټول باجوړ کې 40 تنظیمونه لګیا دي چې دا قسمه د خلکو دپاره مرستې کوي خو دغه تنظیمونه هم د مشکلاتو ښکار شوي دي نو که دارنګې دا خلک د دغه تنظیمونو په شا ودرېږي نو تنظیمي اکټیویټیز به جاري وي نو زما تاسو ټولو ته درخواست دی دغه شانې چې په دې وخت کې خلکو خپل کورونه پرېښي دي او ډېر بوره حالات دي نو څرنګه چې دوی مرسته کوي مدد کوي اوس هغه لینې والحات چې دی نو دینې والحات جوړ شوي دي نو دغه رنګې تاسو هم څه نه څه څومره چې کولی شئ نو که د تنظیمونو سره کوئ په خپل لاس راځئ دغه رنګې خلکو ته رارسوئ خو دا سخت وخت دی او په دې سخت وخت کې تاسو ضرور مرسته وکړئ مونږ شکریه ادا کوو د پېټرول پمپ اسوسییشن چې که هغه د باجوړ دي که هغه د دیر دي که هغه صوبایي مشران دي چې هغوی په دې وخت کې د باجوړ له خلکو سره ولاړ دي انشاءالله تاسو به ورسره هم ودرېږئ دا کیمرامین فضل حیان سره او وحید خان تاجک قذافی باجوړ